سړو ته مو وایو طلاق مه نه ورکوئ ابغض المباحات په بعضې موقعو کې جایز دي خو د خدای ډېر بدي شي طلاقي سړی د خدای ډېر بدي شي نه به ورکوي طلاق لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده د هغې طریقې دي که د ښځې خاوند منځ کې ژوند نه تېرېږي نو شریعت د هغې طریقې مونږ ته ښولې دي طریقې سره ګزاره وکړه شریعت څه وایي د اول وخت نه دا خبره ذهن کې واچوئ چې زوی له نکاح کې صلاح ورسره وکړه بې صلاح واله ښځه مه کوه که بې صلاح دی وکړه سبی نه وخت وخت طلاق ته به نه وبځي ګوره شریعت دونه لحاظ ساتي ښځه چې ورکوې صلاح ورسره وکړه د پلانکې لک له دې ورکوم ولې هسې نه د هغې نیغ خوښه ډېر خلک داسې کوي مور او پلار د جینۍ هلک نیغ خوښ د هلک جینۍ خوښه او په زور یې ولو کړي وروسته یې کور روانې بیا شریعت وی نه داسې به نه کې ایوم امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل 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 ښځه به هم بغیر د خپل پلار او مور نه اگر چې د باطلون کې بیا زموږ علما څه خبرې کوي ښځه به هم بغیر د مور او پلار د اجازت نه بغیر نکاح نه کوي سړی به ورته سبا له سره باغونه وښي شنه باغونه به ورته وښي دوکه به یې کړي ډز نکاح به پرې وتړي او سبا به ترې فایدې والې او پرې به دي بیا به څه کوي وایي به چې بله ښځه مې نشته او منځ کې به یې بله ښځه بیا به څه کوي هلک به هم بغیر مور او پلار نه ځان له ښځه نه کوي ولې سبا به دا جینۍ ټیک نه غلطه به د مور پلار د تجربه را ستا بچی هغه تجربه نشته د مور پلار د تجربه را ستا هغه تجربه نشته مور او پلار ته لا راوړی م نه وې او دعا به یې کوله خدای ماله بچی راکړي ته لا دنیا ته نه وې راغلی او مور او پلار چې د واده کو هغه وخت کې تمه و چې ماله بچی به میلاویږي او چې بچي وشي نو د هغه وخت نه په زړه کې سوچ چې کله به لویږي چې ښځه والا وکړم غریب په تمه تا ته ګیره سپینه کړه ګوډونه چاري وکړه او ته ځان له اوس په خپله ښځه ګورې مور پلار سره صلاح نه کوې مور پلار به جینۍ سره هم صلاح کوي ژوند د هغې تېرېږي هلک سره به هم صلاح کوي ژوند د هغه تېرېږي هلک به بغیر مور او پلار نه هم نه کوي جینۍ به هم بغیر مور او پلار نه کوي ولې چې دا ټولې صلاحګانې یو ځای شي نو ژوند به مزېدار شي